daulah څنګه یې ښه یې طالب daulah څنګه ده که ښه یې څنګه وږی ښه نه یې زما نام محمود داده چې یو نیم کال څه کم 2 کاله کېږي او ما دا بیماري راغلې ده. زما نام محمود داده او ما دا یو نیم څه کم 2 کاله کېږي دا بیماري ته لګېدلې ده، کینسر بیماري. او مخکې ډېر کوم واس مو هغه وشو او نور مو څه واس یا نشته دی هسې سعودیه کې هم ښکلې مزدوري مو کوله، ښه کاروبار مو خبره هغه کوم کې نه کړم خپله، خو یکدم بیماري ته ولګېدم په دغه ډوکو مو دار شو، بیا مو ایزایا ختم شو، هر څه مو ختم شو، کوم واس داس مو هغه مو دا یو نیم کال کې دا مې هغه کړو، قرضه مې ډېره راخیستې ده 5 لکه روپۍ مونې 15 لکو پورې خو شو کې قرضه مې راخیستې، لور مو والا بیماري واسیان ډاکټر ته ولاړو خو هغه ټیسټونه میسونه وکړو، بیماري معلومه نه کړه، یوه نیمه میاشته مو هغه علاج یا وخوړو، دوباره کله پېښور ته هغه ته ولاړو ریډنګ ته 3-4 ورځې داخل وم، هغې کې ټیسټونه میسونه وکړه، خیري دا بیماري کې راووته تو کینسر د بیماري. څومره وخت کېږي دا بیماري تقریبا؟ تقریبا څه کم 2 کاله کېږي، څه کم 2 کاله کېږي. اوس علاج یې سرکاري هغه نه کوي؟ نه که اول مو سرکاري کې لږ وکړو ورته پرایویټ نه کوم، پرایویټ خرچه لږه په اصول ساده کرا گزاره کوي، سرکاري کې لږ سمون نه وي، کینسل دوی ورکوي نه، نور خرچه 2-3 شپې رشي خرچه ډبل وي، دی وجه د کوم ډاکټر ته مو اول نه علاج شروع کړم دغه اوسه پورې علاج کوو، هغه ته پیسې روکې بلې روکې سترې کیسه کله کې تاسو بل ورور دی هغه څه چال دی؟ هغه مشهور ورور دی، هغه غریب دی، لسامه نامې تعلیم ورکړو، ښه ښکلی و، هغه غریب دماغ ولې ونه شو، دماغ کې پاک روغله، دماغ کې سکور نه کوي، بس هغه خبره هغه ډېر په تکلیف دی، هغه علاج خود نه پاتې دی، مونه د خپل علاج پاتې دی بېوسۍ وجې. ورور مو کري دی جومات کې وي، دا هغه دی خپل بیماري دوباره خو تاسو هغه نه تاسو په قرضې خلکو نه 5 لکه روپۍ د مو ځان ته قرضه راخیستې، ولاړ سړی غوړي خو څه واس مو شته نه، تو نه راواخله بلې کوم قاسم 200 کې تو ونته هسې نیک خلک دوی په کرا وچوي چې د کلي کې سړی نشته قرضه مو نه وي ته نه اخیستې. اوس ته تکلیف څنګه چې شي والا تکلیف دا تکلیف دی 1 غنټه 2 غنټې یا مکمل ورځ راکړو غون بل ورځ ته بیا دا ټول بدن نیمه داړ وي، تکلیف ډېر داسې یو تکلیف دی، کله مو ټول بدن خوري، کله مو الټۍ وي، کله مو دستونه وي، بس یو بیماري کې وي، خو کله 2 غنټې ښه، کله ټوله ورځ ښه، نن مو شولی وي لږ ګزاري والا یم، هغه خبره خو بیا المخومه پورې بیا پاته نه لګي، داسې یکدم لړه نه رسي. ته په ورځ دا پیغام لرم الله دې هغه خبره چاته ورکړي وي، الله دې لوریا وي ورکړی کې، او مو دا خو ډېره بېوسي ده، مو څه د قرضې کې څه هیلپ کولی شي یا په علاج باندې مو څه هیلپ کولی شي، هغه به مو ډېره شکریاد وکړو، الله دې هر سړي ته وي ورکړي، خو یو سړي هغه خبره انسانیت باندې غریب سړي باندې هیلپ ورسره وکړي، الله څه کمای نشته، الله به لوریا وي ورکړي، الله دې هر سړي ته وي ورکړي مو سره، خدای کې موږ ټولو ته دا ریکویسټ دی، ټولو ورونو ته مو دا ریکویسټ دی، مو څومره هیلپ کولی شي، که بیمارۍ کې وي، که مو څه قرضې کې څه هیلپ کولی شي، ټولو ته مو دا ریکویسټ دی، مو څه طریقې باندې هغه خبره څه ته تعاون وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو کتونکو اوریدونکو ته د زړه د کومې نه سلام یم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه نن یو داسې خاندان ته راغلی یم چې دا د مرغۍ چینې کې دلته ژوند کوي او دا خاندان د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ دی. ډېر مودې راسره مو سره رابطه ښه کېږي، ما هم زړه غوښتل چې زه دو سره وار شم. نن زه راغلی یم مرغۍ چینې ته، دلته چې کوم کس مو سره ناست محمود داد دا کس و. محمود داد څو کاله مخکې دی په سعودیه کې خپله ډیوټي کوله، په سعودیه کې دا میکینیک و، خپل کاروبار یې ښه ښایسته روزي روانه. څو وخت بعد هغه ته د خپل جسم کې دردونه محسوس شول، بیا د هغه دردونو نه بعد دی ایدي قابل شو چې دی په خپله پڅېدلی هم نه شو. هغه نه دي ایزا میزا هر څه یې کینسل کړو، دلته پاکستان ته راوړ. دلته چې کله
مختلف ډاکټرانو ته لوړو دلته که دا پرچې تاسو وکړو اندازه صحیح ده دومره کېږي سره مطلب دا چې څومره لاکھو خرچه به دي ماته په کاغذو په دغو ډاکټرانو باندې شوي ښه د 2 کالو نه دی په دغو ډاکټرانو باندې ګرځي او اوس دې ته اخري وخت کې دا پاته ولګي دا د ډاکټرانو د علاج د پاسه ټیسټونو نه بعد سره محموده ته کینسر دی او د کینسر د وجې نه محموده ته د څومره تکلیف دی کومره درد دی دا کېږي محموده خپل واس مطابق باندې شودای لوړ د شوکت خانم ته هم ورغلی خو شوکت خانم هم هغلته ورته د خلونې نه انکاري کړي دی اوس د خپل علاج کله یو سرکاري هسپتال ته کله بل ته کله یو پرایویټ هسپتال ته کله بل ته خو محمود واس نه لري کله هم چې دې ته چوک زکات یا خیرات پیسې ورکوي او دی په قرضې باندې راوخلي هغه نه بعد یو ډاکټر چیک اپ ته تللی شي دې نه علاوه که چیرې دې ته پیسه چوک په قرضې باندې وانه کړي یا دې ته چوک خیرات وانه کړي د محمود په خپلو دردونو سره په خپل کور کې دی ناست او دردونو سره دی وخت تېروي څو وخت مخکې هم مو سره رابطه شوه او مو خپل ملګري چې کوم خاص نزدګر دلته هغو سره مو دا دې حوالې سره خبره شوه نو اوس محمودات سره د دې په کور کې یوه بله بیماري هم دی چې هغه طالبداد نومیږي چې دی یو بل ورور دی هغه هم لسم یې پوسټ کړی دی د لسم نه بعد هغه بیا واده وکړو د واده نه بعد تقریبا 9 ماس بعد هغه هم اوس دماغي طور باندې مطلب دا دی لیونی شوی دی هغه کور کې هم جګړې کې کلي کور ته وځي هم جګړې کې په کلي کور کې که چېرته هم غم خدي شي نه دا هر چا په کور باندې نه وځي که ظلمانو کې او زنځیرونو کې تړلی صحیح دي که نه داسې کوم ته هم خلو شي دا بیا مطلب په کلي کور کې مختلف مشکلات جوړوي هغه هم چې کوم د هغه ملاقات به هم تاسو وکړو طالبداد نه په خوړو څښاک باندې پوهېږي نه په کاپړو بدلونې باندې پوهېږي نه په صفایي پوهېږي نه ماته خپل پردي کې هېڅ تمیز نشي کولی نو دا کور د چې دې سره مارې انتهایي مطلب مشکلو سره مخ دی مو څومره هم خلک دي چې هغه واسدوري دي یا هغه خلک چې هغه زکات خیرات اوس کولی شي داسې خاندانونه چې هغه په قرضو کې هم ډوبي هغه بیماریانو څخه هم مخامخ او د هغه په کور کې یو لیونی هم وي نظر دا کورونه د ډېر د امداد مستحق دا کورونه د زکات هم مستحق دا کورونه د خیرات هم مستحق موږ خپلو ټولو ملګرو ته مو دا یو اپیل دی کوم خلک که د محمود په علاج کې تاسو مو سره تعاون کولی شو یو د محمود د قرضو په لنډونې کې تاسو مو سره تعاون کولی شو یو د محمود سره نوره تاسو مرسته کولی شو نه د محمود یا د هغه د ورور لمبار به هم تاسو ته پرېږدو او تاسو مو سره هم کانټیکټ کولی شو ټولو درنو ته به بیا خپل طرفه یو اپیل کوم چې د محمود په علاج کې یو د دې بل څوک هم ورور لیونی دی د هغه په علاج کې تاسو مو سره مرسته وکړو تعاون وکړو ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو